ملګرو کو غواړي چې زموږ سره کال وکړي جناب زموږ په پروګرام کې د خپلې موجودګۍ احساس زموږ سره راکولی شي په السلام علیکم. وعلیکم سلام سنم جان خور په خیر له ستړي مشر کله ته په پروګرام کې مننه روح جان څنګه یې ښه الحمدلله نننۍ موضوع د زموږ سنم جان خور د الیشا 007 باره کې کومه فراډ کومه ډرامه چې دیو کړې وه کوم دغه چې کړی و کمپلین چې دیو جوړی د هغې باره کې ستا څه سوچ دی نو زه به دا ووایم چې دی خو پته نشته چې کوم فلم کتلی و یا کومه داسې او زما اواز راځي جی جی راځي راځي چې کومه ډرامه کوم فلم یې کتلی و د هغې ایکټینګ یې وکړو خو دې د شاته دا پته نه وه چې دا خو څه وړه خبره نه ده چې دی په سوشل میډیا باندې راغلل او داسې نومونه یې واخیستل داسې کسانو چې هغې خو زه وایم چې هغې خو لکه الحمدلله هغې خو لکه د غریبانانو اواز اوچتې د پښتنو د غریب ملګری دی هغې خو د ټوپک تمانچې سره څه کار نشته نه دې سره د دمکۍ څه کار شته بیا پکې دي د داسې زمونږ وروڼه دي دا ټولو زمونږ وروڼه بایګان دي د پښتنو نومونه یې واخیستل بیا پکې زما نوم واخیستی شو په کوم الفاظ چې دي استعمال کړل او کوم الفاظ هغه خو به د مینهوالو مې اورېدلي چې دي هغه ماله څه کړل چې دا رشته کې زما څه دي نو زه دا وایم چې شکر الحمدلله دا ټول پښتانه دي دا زما وروڼه دي او دې چې دا کومه ډرامه وکړه بالکل زمونږ وروڼه دي او موږ ته د خپلې کور نه سیوا چې کوم دي نو ګوري دا ټول چې که شاهد بای دی که الف خان رور دی که تاسو یې که کاشف بای دی چې دا څومره دي نو دا ټول موږ ته د خپلې کور نه بالکل صحیح خبره ده خو دا دې چې کومه ډرامه وچلوله بل دا د دې کوم لحاظ سره زمونږ نومونه واخیستل دي له نو پکار بل نن زمونږ رور تللی و الف خان رور هغه دي چې کومې تاړې نوم اخیستی و چوکۍ نو هغې کې هم هغه باقاعده هغه ویډیو وکړه هغه مینهوالو ته بالکل لایف راغله نو زه دا وایم چې دې خلاف خو اوس کاروایي سخت نه سخت نوټس اخیستل پکار دي بالکل بالکل په دغه کې خو ډېر پښتانه زموږ سره ودرېدل او خبره په دلیل تنظیم ماشاءالله لکه د ډېر وخت نه دا کوششونه دا نوټس اخیستل غواړي دې ځان دپاره دا دغه کوي چې مونږ بار لړ شو خو دا میشن به نه کامیابېږي انشاءالله دا به نه کامیابېږي انشاءالله دا به نه کامیابېږي چې بالکل په یو طریقه هم د دې د بار دا کار ونه شي ولې دا خو ټوله ډرامه وه ټول فراډ و هغه د مینهوالو د مخې راغی هغه بالکل لایف راغله چې دا د چوړیانو هغه پټۍ لګولې وې هغه فوټپاتونو باندې خیر نه غواړي د هغې هغه پټۍ لګولې وې او دې هغه څخه هم چې لګولې هغه یوسف جان هغه یو دغه کوي هغه شانتې کار یې کړی او بیا یې بله دا خبره وکړه چې علیشا په هسپتال کې نو بېهوشه ده نو خولې له مې ډېر څه راځي خو نه پوهېږم نو یا دلاله چې ستا لور په هسپتال کې ده نو ته په کور کې څه کوې او ستا ښځه په کور کې څه کوي دا داسې معمولي خبرې خو نه دي چې ته معمولي خبرې خو نه دي چې ته یو سوال به ستانه کوم دا وخت کتونکي به موري آیا تاسو دا پیړ کوئ که نه دا ډرامو دا کوم دغه چې دا اداکاري کوئ نو په دې کې دا خېټه ښکاره کول یا وجود ښکاره کول یا اندامونه دا پکې ضروري دي یعنې بیا به تاسو خلک خوښوي دا د بې شرمه خلکو کار دی تاسو چې دا پیړ کوئ دا دغه کوئ نو دا پکې ضروري آیا دا پکې ضروري ګڼئ تاسو چې زه خو دا وایم چې دا پکې بالکل ضروري نه ده چې یا د انسان خېټه ښکاره کړي یا د خپې ښکاره کړي یا د جسم نمایش وکړي دا بالکل زموږ پښتو کلچر خلاف دي زموږ چې کومې ډرامې دي یا کومې ګانې دي هغې کې دا نشته چې ته دې خېټه ښکاره کړه او ته دې پلار راوله ودروه او پلار دې د لور نه ویډیو کوي دا بالکل زموږ اسلام خلاف دي د دې نه ظاهره دا شو صنم جان چې لکه دا یو بل فلم دی چې دوی چلی خو لکه مطلب دا دی چې دا لکه په ډرامو نو زه دا وایم چې زما دا څومره وروڼه راوچت شوي دي الله دې وکړي چې موږ خپل مقصد کې کامیاب شو او دې لرې فحاشي د دې دا کم چینلې دي دا هر څه دي په دې باندې سخت نه سخت کاروایي وشي دا هر څه بند شي او دې مکمل چې دا کمې ویډیوګانې کړې دي باقاعده دې له پکار دي چې اوس معافي وغواړي چې څنګه لایف کې ویډیوګانې کړې داسې لایف کې ادارې په کوم چیلنج کړي دي الف خان شیرپور ادارې چیلنج کړي دي کله وایي چې افسران شیعهګان دي او کله وایي چې افسران به زه په تاسو راپاڅوم کله وایي چې زما ښځه شیعه مذهب سره تعلق ساتي نو شیعهګان به راپاڅوم نو دا خو دې یو انتشار جوړوي مطلب دا دی چې دوی به د شیعهګانو باره کې یو غلطه ویډیو وکړي او داسې غلط الفاظ به استعمال کړي نو شیعهګان به په دې باندې نوټس والي خو داسې موږ خمقل نه یو داسې شعور والا خلک یو ښه پوهه لرو ښه تجربه لرو او یو ښه سوچ لرو داسې کار موږ نشو کولی نه کوو زموږ ستاسو سره کار دی زموږ د شیعهګانو سره کار نه دی موږ ته خو دا پته وم نه چې
تاسو هم په مذهب کې کو تاسو په شیعاګانو کې او صرف دا کار هم خنه دی د پښتو د شرمولو لپاره کار کوي پښتو شرموي دغه سره زموږ سوچ دغه سره زموږ کار نشته چې یا تاسو شیعاګان یا دغه سنیان د دې دا خیال ورور مې د دې دا خیال چې زه به دا ویډیو وکم او دا څومره زموږ پښتانه رونه روچت شوي دي دا به ګنې موږ نه معافي وغواړي یا به ویریږي دا خبره به پرېږدي نو اوس خو یې تر مرګه پورې نه پرېږدو چې څو پورې دي خپل انجام ته موږ نه رسولې دي زه وایم چې د دې خلاف اوس سخت نه سخت کاروایي وکړو دي زموږ نومونه څنګه اخیستي دي نه دي پکار ستا نوم ګوره ستا ته زاریله شی وي زاریله شی نو لکه وی ویرته نو یې نه زاریله نو نه دي پکار چې ته داسې قسم دی هغه چې کم کمنټس یې کم خلک روچت شوي دي خو چې یوټیوب کولو کې نو سوشل میډیا صرف د دې بیانونه دي پې او خلک لګیا دي قسم قسم خبرې کوي نو زه وایم دې په دې خبره خوشحاله شي چې پښتانه موږ د غلطې لار نه منې کوي په دې د خوشحاله شي شکریا دی ادا کړي بالکل داسې نه دي پکار شکریا دی ادا کړي د دې پښتنو چې باقاعده الف خان نور مې ورته اجاریا اعلان وکړو چې ته د کاروبار هم روانو ما ولې الف خان نور د دې خلکو ټیکا غستې ده څومره هغه پسې بد رد وي خو بیا هم هغه داسې انسان نه دی هغه ورته اعلان وکړو چې ته د پلان له کار هم روانو ما او بالکل دا غلط کار پرېږده ضروري نه ده چې په حاشیې کې پیسه ده زه وایم چې زمانه سیوا قسم په خدای که زمانه سیوا مجبوره څوکي زمانه سیوا ضرورت د چای پیسو ته زمانه سیوا چې کم دینو د چا مجبوري زه خپله زما مجبوري خو ټولو مینوالو ته پته ده زما چې څومره سخته زندگی تیریږي قسم په الله ما ته پته ده او زما الله ته پته ده چې زمونږ کورنۍ زندگی څنګه تیریږي خو بیا هم شکر الحمدلله زه به هېڅ چېرته داسې یو غلط لباس وانه چوم یو خېټه به ښکاره نه کړم یو داسې لباس به وانه چوم چې هغې کې زما مینوال ما نه خفه شي هغې زمونږ د پښتو کلچر خلاف فن به کومه مجبورۍ نه کومه په عزت پې کومه انشاءالله بیا به هم کومه کمې پورې زما مجبوري زما علاج دی زما بیماري ده طاقت الله درکړو نو دا به پرېږدی هم انشاءالله توفیق او طاقت الله انشاءالله ما خو درته وایي چې مجبوري ده چې کله مې دا بیماري ختمه شوه کله مې الله دا مجبوري ختمه کړه دا هلک ډېر قرض دی الله راله چې ته د سر دا سورې خپل راکړو د دې کرایانو نه بېغمه شمه نو قسم په خدای چې زه دا وایم چې زه خپله په دې فیلډ کې خفه یم دا څنګه فیلډ دي د دې خلکو دا خبرې د دې د لاسه مونږ بدنام شو نه ډېر پنکاران بدنام شو د ډېرو پنکارانو دغه چې څوک یې نوم ولي د دې د لاسه مونږ بدنام شو زمونږ بدنامي کېږي زمونږ نه خلک نفرت کوي ولې په دې وجه نفرت کوي چې لکه د دې لباس ته وګوري د دې کارونو ته وګوري بل د دې مور چې کومه په سوشل میډیا کومه خوله خوځوي د دې پلار کوم الفاظ استعمالوي د دې د لور راشي سرګټو نیسي شراب وڅکي جاریم نو دا زموږ پر روان نسل باندې څه اثر به پرېوځي ډېر بد اثر پرې باسي ډېر بد اثر ځکه چې داسې قسم هغه جامې چې دي نو د هغې ته د کومې چې راتلونکی کم نسل دی کم دغه دی نو دغه ینګ جنریشن دغه ورته ګوري او دغه ته زده کړه کوي او دغه قسم کپړې به دغه اچوي نو ډېر بد اثر اچوي بیا راځي نشې کوي کله ځان شراب وڅکي کله سرګټ وڅکي چې څکم به زما خپل صحیح ده ته سکا په وردن نه سکا په کوردن نه سکا تا ته څه ضرورت دی چې ته لایف کې راځې او ته د پښتنو میندې خویندې کنځې ته پښتنو ته چیلنج ورکړې ته پښتنو ته هغه الفاظ استعمالې نو زه وایم چې دا زموږ د پښتانه بې غیرته دي چې راپاس یو دې سره داسې کار وکړي که نه چې بالکل د دې نسل دا چې کوم د دې بچي یې زه وایم چې یاد وساتي بالکل سنم جان روزانه چې تاسو ګوره رور مې د دې چې ته کومه ویډیو هم ګورې دې به پښتنو ته کنځل کوي ستاسو میندې داسې ستاسو خویندې داسې تاسو داسې یې لکه زما په خوله نه راځي هغه الفاظ دې ډېر خراب الفاظ استعمالوي ټولو پښتنو ته نو دا نه دي پکار ولې فنکاران نور هم شته اکټران نور هم شته هغوی ولې نه استعمالوي موږ ولې نه استعمالو داسې الفاظ خو دا موږ سره نه ښایي بالکل ښکلې خبره دې وکړله ځکه چې داسې قسم الفاظ چې دي نو دا مسافرونه ډېر زیات ټارګټ کوي اکثر وایي چې یار تاسو مسافر یو تاسو ښځې پرېښودې او تاسو بړواګان یو ډېر ښه ژبه خوځوي ډېر ښه کنځل کوي او ټول یو شان دي زه وایم خاندان کې به د دې داسې څوک غیرتي نه وي داسې چې راپاسي او دې خپل انجام ته ورسوي دومره بېکاره خاندان شو د دې خاندان ماندان د دې نشته دا هغه میراث خلک دی او تباه کړي خلک دي چې غرق او تباه خلک دی چې او زه خو دا سوچ کوم چې د دې نسل کم دی دا کم خلک دی نشته که نه د دې چې څه کوي خاندان وي چې کم ذاتي ډماني هغه د هیرمنډۍ خلک یې هغوی به هم داسې کار نه کوي چې لایف کې راځي سرګټ ونیسي لایف کې راځي شراب ونیسي لایف کې راځي پلار داسې
داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه بالکل زمونږ د پښتو خلافي، زمونږ پښتانه رونه کنځي، زمونږ پښتنې میندې خویندې په کورونو کې ناستي، زمونږ پښتنې میندې خویندې کنځي، هغې ته چیلنج ورکوي. نو دا خو یوازې زما ستا د الف خان ورور خبره نه ده، دا خو زما چې دا څومره کتونکي دي زما ویډیو اوري دي ټولو له پکار دي چې راپاسي د دې قسم خلکو دغه وکړي، داسې قسم خلک سپورټ کوي. دا اول غلطي زموږ ده ځکه چې موږ لایک ورکو او د دې چینل مکمل ډیسلایک کی، د دې بالکل یو ویډیو نه ګوري، اګنور کوي، بالکل د دې یو خبره باندې دغه نه کوي او دې د خلاف سخت نه سخت نوټس واخلي. بالکل ان شاء الله دا خبره چې دا بس سلام جان خور موږ سره ترسو د دې نه موږ په دغه کېږو نه شاته تختو نه دغه کېږو او داسې قسم دمکیانې چې دی ورکوي، داسې قسم دغه استعمالوي ارګې که نه دا نه کېږي. دا به ان شاء الله دا به دا ناکامه دي، ښه ناکامه دغه دي اکټران دي او ناکامه به ان شاء الله. ناکامه خو ځکه دي دومره پریشر دی چې وارو پار ته خطا دي، کله زما نوم واخلي، کله د الف خان ورور نوم واخلي، کله نور چینل والا نوم واخلي او په داسې الفاظ استعمال کړي چې زه وایم دوی خپله داسې دي نو هغه بل ته هم په داسې دغه باندې ګوري. زما په روح پسې چې کومې خبرې نه کېږي، امداري او دلال چې دي نو هغه په الف خان پسې خبرې کوي، نو په ما پسې کوي. بالکل هغه خو داسې الفاظ د هغه زما باره کې استعمالوي. د نظام الدین د الف خان، د نظام الدین د الف خان، د الیا سهاره، د شهید ساپیر او ستاسو داسې نور زموږ د ملګري کوم چې دي شیراز دا ټول پښتانه دي. ان شاء الله زه وایم چې موږ به خپل مقصد کې کامیابیږو، موږ راوچت شوي یو د دې خلاف په ان شاء الله سخت نه سخت زه وایم چې دې نه پس سخت نه سخت کاروایي وکړو او په هغې دا سرکاري ادارې هم زه وایم چې دا چېرته دي چې دوی چیلنج کوي، روزانه چیلنج کوي دي ښه ښکاره سرکاري ادارې ورکوي چې زموږ پکې شیعهګان دي، زموږ پکې پلاني دي او ګوره داسې چل بر سره وکړي او قرار یې کښېني او بیا به ګوره ارمانونه وکړي، بیا به دغه وکړي افسوسونه وکړي که نه. او ابلوز یو ویډیو ما کته سنم جان چې د دې د پلار پکې وی چې د لګانو بے غیرت تاسو بیا رالی، تاسو ما ته وایي چې بیا رالی، دا خو سټوډیو د زما خپل کور دی، زما خپل دغه دی، تاسو زما ګیټ لا راغلی، تاسو زموږ نو یو داسې قسم الفاظ پکې استعمال کړي. نو مسافرو ته یې وی چې لکه تاسو زما د ګیټ لا راغلی، زما دغه لا ستا ګیټ او دغه له څه له راغلی، خو په خپلو دیرو کې پراته دي، په خپلو کورونو کې، په خپلو دفترونو کې، په خپل ځای کې پر ناست دي، خپل موبایل یې ګوري، ستا دغه ته څه راغلی بړوا خو ته راشي. د ده نانې اوس دومره پریشر دی رور مې په دې باندې چې کله خواجه سره مخې ته راولي، خواجه سره ته وایي چې کنځل وینو که کله خپله راشي، کله نوې ډرامه پته نشته. زه خو دا سوچ کوم چې د شپې نه کم داسې فلم کتلی و چې د هغې اکټینګ یې سار وکړو هغه ټول فلاپ شو. دیو یو څو ورځې مخکې کو خیال دې کړی سنم جان، دیو یو څو ورځې مخکې هغه دغه کړی و، هغه وایي موږ ډرامې له به ځو پینډۍ ته او داسې او هغسې او دا پلانې اکټر به یې را سره پکې پلانې به د دې دپاره که نه چې لکه مطلب دا دی چې دا موږ دا کم پراټ چې کوو نو چې لکه بیا موږ دغه ثبوت ورکوو چې موږ ډرامې له تلو لکه داسې حدیثه را سره راله که نه تاسو به کتلي وي. بالکل وایي زموږ دوه ډرامې را روانې دي. نو زه خو وایم چې په دغه خلکو هم لعنت شه چې دې ډرامو کې اخیستي دي، دا نه پرېښودو خلک دي د ډرامو. او دا پکې هم ووایي سنم جان ته وایي چې ته زموږ پیړ ته چاره نه کړې، ستا پیړ د کوم طرفه دی، پښتو زما ده او پیړ ستا شو، زما په پښتو کې غلط دغه استعمالوي الفاظ داسې د افسوس خبره ده. نو بس که هر کله دي زه وایم چې دا شرم حیا چېرته خرڅېږي نه که خرڅېده والله چې یو بوجۍ مې وله اخېسته، خلک کیلو 2 کیلو اخلي، دي له ما بوجۍ اخېسته. دا خو له مونږ په خپله باندې بیا چانده راغونډولو کو خپله م وس نه کېده، خو دا شرم او دا حیا دا یو بوجۍ به بیا مونږ ټولو وروڼو او خویندو په شریکه وله اخېسته او په خرګاډۍ کې مو له لېږله. خو شرم حیا چېرته خرڅېږي نه په یو بازار کې چې واخلو، وله چې دې پسې کمې ویډیوګانې جوړې نه شوې، کمې خبرې ونه شوې او دوی د هغې نه پس هم راځي کله پلار یې راشي چې زه الف خان یم او تا نه معافي غواړم، ته راشه د الف خان غوندې پښتون تاسو دمانو نه معافي غواړي، تاسو دمانو نه به معافي غواړي. د الف خان چپړو ته تاسو نه رسئ، د الف خان پیزار تاسو ته نه رسئ. الف خان یو الف خان ورو خو مې درنه دومره وارو پار خطا کړي دي چې کله د چنګړیانو پټۍ وتړي، کله لاس دغه کې وی فایرنګ یې را باندې کړی دی. دا نور پیجونو والا دي چې ځان پې مشهورۍ لګیا دي پې دغه پې کوي. د دې دا مطلب ده چې الف خان به او د خبره په دلیل به زموږ سره دغسې ګپ او ټوکې لګوي، موږ به پسې هم ویډیو کوو، په موږ پسې به هم ویډیو کوي، خو د ویډیو کار نه ده، قانوني لار ده، دا به اختیارو انشاءالله او قانوني کار نه په دې وجه ما ونه کړه، ما هم نه کوله، دوی له مزه ورکوي، موږ چې ویډیوګانې کوو دوی له مزه ورکوي، ویډیوګانې به نه کوو دوی سره ته وایم چې عملي کار وشي، عملي کار عملي کار به سره انشاءالله روان دی او جاري به وي او دا به سره کوو، ځکه چې زموږ داسې ازمري دي او داسې غازیان دي چې انشاءالله دا به پرېږدي نه، په یو طریقه به یې نه پرېږدي. ښه ده خیره
په زما خو په خپلو وروڼو ډېره زیاته بروسه ده چې انشاءالله ډېر ژر به دي خپل انجام ته رسوي. زه خو بار بار دي له چیلنج ورکوم چې انشاءالله ډېر ژر به او دا کوم پښتانه چې وده دي دا به هم راویښېږي. ولې د دې میندې خویندې کنځلې کېږي، دې ته کنځلې کېږي، دې روزانه چیلنج کېږي چې ستاسو پلانکی داسې کم ستاسو ډینګری داسې کم. نو هغه کنځل خو دې خپله هم اوري، کنځل اوري او داسې پهر پې کوي او داسې دغه پې کوي چې مونږ لکه داسې یو ښه کار روان کړی دی او داسې ښه کار کوو او داسې کار کوي. زه سلام په هغه خلکو واچوم چې کوم خلک زما سپورټران دي. زه په بې غیرتو خلکو سلام نه اچوم. نو تاسو ته بې غیرته وي، تاسو لکه د پښتو او دغه یو میشن یو روان کړی دی او دغه کار هم روان کړی دی داسې چې تاسو ته مونږ دغه سپورټ ستاسو وکړو، ستاسو دغه وکړو چې ستا سپورټران جوړ شو. تاسو خو بې غیرتي خوروئ، فحاشي خوروئ، نو د هغې مونږ خلاف یو. نو ته مونږ ته بې غیرته وایې چې مونږ بې غیرتو باندې سلام. بس دا زمونږ د پښتنو کې ځای نشته رور مې که نه. دا کوم چې دې ټایم کې اوري د ټولو پښتنو ته یم چې راویښ شئ. دا یوازې زما ستا د الف خان رور مې، د شاهد خان رور مې، د کاشف رور مې د دې خبره نه ده. دا د ټولو پښتنو خبره ده. دا سرکاري ادارې چیلنج کوي، دا مونږ ته روزانه چیلنجونه راکوي. زمونږ کمې میندې خویندې کور کې ناستې هغې کنځي. نو دوی له پکار دي چې دا ټول راپاسي، دا ټول به انشاءالله راپاسي په دغه اواز خبره په دلیل تنظیم. ګرانو ملګرو کو تاسو زموږ په دې تنظیم کې شرکت کول غواړئ نو زموږ لمبرې به تاسو ته الف خان شیرپو صاحب دا وخت زموږ غږ اوري نو تاسو ته به لمبر درولېږي په دې خبره په دلیل تنظیم. دا د فحاشۍ خلاف یو اواز دی او د داسې قسم غلطو خلکو خلاف یو اواز دی. په دې کې تاسو زموږ سره دغه کولی شئ، زموږ دا پیج لایک کړئ. په دې کې زموږ باقاعده لمبرې دي، په دې کې زموږ دغه دي دا خبره په دلیل پیج. زه لایف نن راغلی یم د دې نه، نو بالکل شمولیت کولی شئ. کومه فحاشي چې خورېږي 007 نن سبا په ټاپ ته د فحاشۍ خلاف چې هر سړی کو بوډا دی، کو ماشوم دی، کو وړوکی دی، د بېعزتۍ حوالې سره هغه نوم اخلي که نه. او کو چاته یې نوم هم واغستی. صنم جان دلته ما یو دغه کته نو دا څونه بد لګي چې یو کس و هغه بل ته وي د علي شاه د تره زویه، نو هغه ورسره قابو جګړه کړې وه. یو داسې بدنام نوم یې دی که نه. بالکل بالکل. دا چې په یوټیوب ګوري دا خلکو ورپسې ټیک ټاک یې جوړې کړي دي او ډېر الفاظ استعمالوي. خو زه راته سیم چې هغې کې شرم حیا بالکل نشته. که دا چېرته خرڅېده مونږ به وله خیر دی په چانده اغوستې وه، مونږ به وله سوال کړی خو دې له به مونږ دا شرم حیا اغوستې وه. دې کې بالکل غیرت نشته، دې کې بالکل حیا نشته. او انشاءالله مونږ ټول به رایوځای کېږو. دې نه به دغه تپوس کوو چې دې اول دا ډرامه څنګه جوړه کړې وه زمونږ خلاف، زمونږ نومونه دې ولې اغوستي دي او دې کوم الفاظ بیا استعمال کړي دي زموږ خلاف، کوم الفاظ استعمال کړي دي چې زما رونو خلاف، زما خلاف. دې کومه مونږ له رشته هغه ویډیو کې جوړه کړې ده نو د دې تپوس باقاعده کول غواړي. صنم جان چې دا ګوره د هغې سره که مونږ ولاړ یو مونږ د ورورولۍ په جوړ د خورولۍ دغه خبرې مبرې نشته دی. صحیح ده، د دې کې څه شک نشته. صنم جان یو مجبوره ښځه ده، یو داسې بیماره، یو داسې سختې روغتې. ما یو کلیپ جوړ کړی پای کې ما ویلي هم دي چې صنم جان باندې چې کومې سختې راغلې خو داسې سختې په تا باندې راغللې که نه او تا دغه کړلې نو څه ووایم داسې سختې رختې په تا باندې نه او په ستا خو په تنه باندې هندوان مسلمانېږي و ستا د ګزارو ته مو دا اوچا پېښوري نو دونه لیوګان به دې وتښتي، دونه لیوګان او ته مزدوري نه شي کولی. بالکل دا خو دا صحیح خبره ده. بالکل. نو انشاءالله مونږ به ټول یو ځای کېږو او خپل تپوس به کوو باقاعده. دې داسې نه پرېږدو. دې له پکار دي چې بس اوس مکمل د سوشل میډیا پرېږدي په خپله. د دې به فایده په دې کې چې دا کومې ویډیوګانې کړې دي دا ډیلیټ کړي باقاعده معافي وغواړي. مطلب زموږ دا نه دی صنم جان دا پن تاسو هم کوئ داسې ډېرې پوښتنې کوي لکه داسې ډېرې شته خو لکه دوی چې په کومه طریقه کوي نو دا طریقه سیټ نه ده. مونږ د دغې خلاف یو کوشش فرض کا کوي. نو دې خو اصل کې ډرامې نه کوي که نه، دې خو بار نه روځي. بس کور کې پلار او لور یو فحاشۍ اډه جوړه کړې ده او بس لورې سګرټ راوالي، لورې شراب راوالي. د 200 روپو پوسټرې لګولې شاته او هغې ته وروره چوتېږي لګي او دا قسم دغه کوي. روپیوال پوسټر یې شاته لګولي او بس علي شاه 007. زه خو اول دا وایم چې د 007 مطلب څه دی؟ دا بس دا زیروګانې دا دوی مورې دي او دا یوې سیوانې پلار دی. دغه مطلب دی. موږ به دغه ووایو نو دغه خو دغه مطلب راځي خور نه نور خو موږ په مطلب پوه نه شو څه مطلب دی. نو انشاءالله ډېر خوشحاله یو چې زموږ ورور نن لړو هغه دي چې کومه چوکۍ یاده کړې وه چې مونږ پارچه کټ کوو مونږ باندې د دبو کوشش کوو. نو انشاءالله مونږ د دې دباون نه یېرېږو. نه زما دا وروڼه داسې چې کم دی کمزوري دي چې د دې له دې رپوټونو دغه نه پوه یېرېږي. ولې چې مونږ کې غلا نشته. شکر الحمدلله مونږ د دغه شیزونو شوق نه ساتو چې چا پسې ډز وکړو، چا باندې ټوپک راوالو، چا باندې تمانچه راوالو. خپل زما چې څومره وروڼه دي دا چینل والا هغې خپل صحافت کوي، خپل
غریبانانو आवाज اوچتي، غریبانانو سره ل 100 روپۍ مرسته کوي، دغه مسافر را لیږي او باقاعده لایف هغې ته میلاویږي. نو د هغې خو دا مطلب نه شو چې ته راپاسه زموږ پښتانه وروڼو باندې داسې الزامونه لګوه، زموږ پښتانه وروڼه چیلنج کوه او هغې چې کوم دی د سوشل میډیا په ټغه باندې چې کوم دی داسې ټارګېټ کوه، نو دوی له نه دي پکار. نه پکار خو له نه دي، بالکل ول نه دي پکار، خو مونږ خو د دغې انشاءالله دیو به د سره به زم چې وام نه کیږم دا پن نه ده چې د پن نه به دیو دسې توبه د پوزه په دې ځمکه راکاږي دیو مونږ نه پرېږدو. فن خو زما چې څومره پښتانه وروڼه دي هغې بالکل نن تاریخه پورې په فن باندې هغې داسې دغه نه دی کړی چې فن دې نه کوي، فن دې کوي خو په عزت دې کوي. فن ټولې کوي، زموږ ډېرې پښتنې خویندې دي پکې ایکټینګ کوي، سینګري کوي، یا مجبورۍ نه کوي یا د هغې شوق دی یا ماشوموالي نه د هغې یو پړه ارمان و چې زه سینګره جوړه شم یا ایکټره جوړه شم. خو د هغې خو دا مطلب نه شو چې ته بالکل په کور کې ځان له یو سلیمه جوړه کړه. دا اجازت تا له چا درکړی دی؟ ته کور کې سلیمه جوړه کړه او نور خلکو ته هم راغواړه لکه داسې زما سره دغه وکړي او زما ویډیو لایک کړي، زما ویډیو شیر کړي. په نورو خلکو نه خلاصېږي، اوس خواجه سرا رامخې ته کوي. هغه خلک رامخې ته کوي چې هغه غریبانان د څه نام نه دغه په هغو مونږ دغه نشو کولی، خو لکه مطلب دا دی غریبانان خو اول د ځان دغه نشي کولی، دفاع نشي کولی، نو ستا به څه دغه وکړي. خو یو مجبوره خلک یو دغه خلک ته رامخې ته کوي او هغو ته وایي چې ته خو عاجز ده، خو ځان لا یو غریبه طبقه ده، یو عاجزه طبقه ده خواجه سرا چې دي. نو زه وایم چې هغې هم نه دي پکار چې راځي د دې ځای ته او داسې ویډیوګانې جوړوي په پښتنو پسې یا په مسافرو پسې یا داسې په نورو پسې روسټینګونه کوي، نو هغې هم نه دي پکار، هغې هم غلطه کوي. بالکل 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 انشاءالله دغه د دغې الف خان دا کومه ویډیو چې نن وشوله الف خان شیرپوف صاحب چې کوم چوکۍ ته لړ دی نه به ډېر پښتانه چې دي په هغو کې به لږ اویرنس راغلی، لږ شعور، ځکه چې ډېر خلک خو د دې نه خبر وو. هغه په کوم ورځ چې دا ویډیو وشول نو ډېر خلکو دا دغه و چې لکه دا هسې ډرامه ده که نه، او ډېر خلک د دې نه ناخبر وو چې لکه دا خبره کېدی شي رښتیا شوي وي. نو دغه ویډیو چې الف خان شیرپوف نن کومه وکړله نو ډېرو پښتنو ته ډېرو خلکو ته دغه اویرنس دغه پوهه ورکړی شوه چې دا خبره چې ده دا بالکل ډرامه ده، دروغ دي. تاسو په خپله وکته که نه هغه کلیپ خو تاسو وکتو؟ بالکل ما ټولې ویډیوګانې وکتې، ستاسو د ټولو ما وکتې، ما شیر کړي دي خپل پیج نه هم زه شیر کوم، یو چې راشي به تا زه شیر کوم. صحیح صحیح، ډېره مننه، الله دې راته ښه ساته آباد اوسي خورې چې پروګرام کې راغلې. بس دعاګانو کې بیا د ساتئ او ټولو مینوالو ته ټولو مسافرو ته زما دا خواست دی چې راویښ شئ او زما د وروڼو سره سات ورکړئ. دا یوازې چې کوم دی نو د دې خبره نه ده، دا د ټولو میندې خویندې روزانه دي کنځي په دغه سوشل میډیا باندې ښکاره یې کنځي او کم الفاظ استعمالوي. زما دا پښتانه وروڼه یې اوري، زما دا میندې خویندې کومې په عزت کور کې ناستې دي دې هم اوري، بل چې کومې دا سرکاري ادارې دي چیلنج کوي، نو زه وایم چې دې هم پکار دي چې راویښ شي او د دې خلاف سخت نه سخت کاروایي وکړي. بالکل 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 د دغه کاروایي وکړو، انشاءالله کېږي به، دغه به جاري وي، دغه کار چې دی دغه به موږ سرته رسو او دا موږ پرېږدو نه، ځکه چې قسمه قسمه دمکۍ تاسو ورکوئ چې داسې قسمه مداري د ځانه جوړ کړئ، داسې قسم دغه جوړ کړئ چې الف خان به په دې وویرېږي. نو الف خان چې دی هغه یوازې نه دی، د هغه په شا باندې ډېر مسافر، ډېر پښتانه او ډېر غیرتي خلک شته دي. ډېر پښتانه د هغه په شا باندې ولاړ دي، ډېر پښتانه زمونږ ورور دی، زمونږ د سرتاج دی، هغه یو پښتون انسان دی، یو غیرتي انسان دی او دی راپاسي په مخ هغه پسې ویډیو جوړي او هغه ټارګېټ کوي، هغه کله د دلال په شکل ولا راځي، کله هغه د مداري په دغه باندې راځي. نو بالکل الف خان غریب دا وو ویډیوګانې وشو، الف خان غریب په هغې کې یو ویډیو نه ده کړې، نن مجبور شو، نن موږ مجبور هغه جوړوي که نه، هغه بس پښتون دی که نه، نو پښتون خو دغه شان دی چې بس هغه وایي چې عملي کار وشي، عملي کار چې وشي بس ښه ده، عملي کار چې وشي دا ډېره زیاته به بهتره چې دی خپل انجام ته ورسي او انشاءالله رسي به. زموږ د ټولو دعاګانې دي زموږ د پښتنو وروڼو سره چې کوم راپاسېدلي دي، نو زموږ دعاګانې دي چې انشاءالله دا نور پښتانه به هم راپاسي، انشاءالله راپاسي به. او دغه اواز چې دی موږ ته دنیا صحافیان، دنیا سوشل ورکران موږ ته کالونه کوي دغه کې چې موږ ستاسو سره په دې کې ولاړ یو، ډېر خلک دي په دا کې، ډېر پیجونه، ډېر دغه. نو انشاءالله دغه کار به کوو، قانوني کار به کوو، دا کار چې دی دا به سرته رسو، دا به ختمو. علیشه 0077 خوشحاله اوسئ خور. صحیح شو، ډېره مننه ورور جانه، ډېره مننه. اوکې سلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانو ملګرو، سام جان ورغله را سره په کال باندې د پښتو یو ډېره ښه نوموړی سټار، یو ډېر ښه چې په ډرامو کې کار کوي او ګانې هم وایي کوي، دغه کوي، خو دغه مطلب نه دی چې ته به ځان او دې دا وویل چې د دې دا مطلب نه دی چې موږ به ځان یا لغړو کړو یا به دغه کړو، موږ ته به پیسې میلاو شي یا به دغه میلاو شي.
دغه بل څه وجوهات دي چې کوم الیشا 0077 کوي تاسو خپل رائے